بالکل سرمن کے اڈو کی تاؤ لیکن ویلی شوی ورته جوف بنک کدی غږ وکړ یوسف علیہ السلام غوندې پیغمبر د زلیخې په قابو کې او په کوټو کې گیر کړي ورته غږ بنک نو زما عزیزانو عرض دا او چې لویه فلسفه د رمضان چې دا هغه دا چې دا د خدای حکم اوس تفصیلات څه دي تفصیلات دا دي چې یو روزه د دې قیمت با چې الله ور کوي ذکر روزه خو د خدای مزدوری ده کوي بیت ټیکادار سره مزدوری وکینو ما خام به پاس کو سترګو وای چې پیسې راک اوس روزه د خدای مزدوری ده مونږه دې وخت کې ټول د خدای مزدوران هغه حکم کړی دی چې روزه ونی سي مونږ نیولې ده نو مونږ د خدای مزدوران اوس د دې قیمت به څنګه ادا کیږي الله به د دې قیمت څنګه ادا کوي د دې روزه حدیث قدسی ده حدیث قدسی ده ته وایي چې الله پاک بغیر د واسطې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړې دي ته څه وایي حدیث دیتا حدیث قدسی وای چې الله پاک بغیر د واسطې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړي دیتا حدیث قدسی وای دا حدیث قدسی ده پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله ما ته ویلي چې الصوم لی وانا اجزی به اے حبیبه دا روزه زما ده استاد خیالو کی چې دا مز د خدای نه ده حج د خدای نه ده زکات د خدای نه ده کلمه د خدای نه ده یو عبادت تم الله دا نه وایي چې الصلاة لی یا الزکاة لی یا الحج لی دا نوی الصوم لی روزه زما ده وانا اجزی به نو روزه زما ده ولی خالی د روزې نسبت خدای ځان ته ولی نه کوي ولی کوي د دې نور عبادتونو نسبت ځان ته ولې نه کوي و دې کې راز ده چې واحد عبادت په ټولو عبادتونو کې روزه ده چې دې کې ریاکاری نشي راتله مونږ کې دیشي چې ته دې د پاره کې چې خلق راته خسړې وي حج دې د پاره حج دې کړې دې چې اجي پاو کم در نه جوړ شي کنه اوس حج په ډېرو خلکو کې اجيان سماجنا لنګاله ګوره اجي دې ګوره اجي دې ګوره اجي دې ګوره اچي دې ايوړم سړې په سکوالو وای ویل اجي صاحب مړ دې ویل ته هډون دې تا څنګه او پیجندم چې دا اجي دې ویل دا د بیرحمۍ سوک دا جینه بغیر د بل چا نه اجي دې اج لالار شي کراچۍ کې تازه ګیره کله کې ډغ مولا را روان هیڅ هم دیخ بنیاد بس
نو الحج لی دا نه وي. نو حج کې ریا راتلی شي. حجی کې دې شي حج دې لپاره کړی چې خلق راته حجی سے بول، خلق راته خسړې. زکات کې دې شي چې دې لپاره چې خلق راته سخی وي. روزه اوس کته زکات نه ورکې نو پټې دې نشي چې مال در سره یو زکات نه ورکې، خلک وې دا د کنجوس بچي زکات نه ور. خجک جوړه او مونږ نه کینو خلکو نه نشي پټې دی او بشاره که مونږ نه کوي. روزه هغه عبادت ته چې کتی پټاوم خو نو خلکو ته پته نه لګي. اوس جمعه تراله غسل خانه تنه نه وتی چې ګرمي د لام بم او دنه نه دی خو وبوس کړي نو چاته څه پته نه پته نه لګي. نیر کې د لمبل او غوپه دی والا غوپه کې د خو وبوس کړي چاته پته نه لګي. کتر او جخري نو پټې دې شي چاته و پتم نه یو روزه باندې خوري. سره د دې چې چاته پته نه لګي او بیا هم تا روزه نیولې ده نو معلومیږي دا چې خالص د خدای رضا دی غرض دی. خالص د خدای دی یاره نه خوري. نو واحد عبادت روزه ده چې پټه خورې شي او بیا هم نه خوري، معلومیږي دا چې خالص خدای د پاره دی نیولې ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی او فرمایل چې الصوم لی، روزه زما ده وانا اجزی به، او د روزې ثواب به په قیامت کې زور کو. عزیزانو د قیامت پر ورځ به د نیک عمل ثوابونه چې تقسیمیږي نو د ملائکو په لاس به خدای پاک خلقو ته ورکړي. دله د مونږ ورکا، دله د حج ورکا، دله دا ورکا، دله دا ورکا، دله دا. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده چې الله فرمایي چې د دې ثواب به زرو جدار له په خپل لاس ورکو. عزیزانو داغه مهنت او مشقت ته زمون چې د دې اجر بچي دي هغه د قیامت پر ورځ خدای په خپل لاس مونږ ته. اورنګزیب بادشاہ یو ورځ د لیچی دانه یو څو خپل وزیر اعظم له پلاس ورک. لیچی یو میوه ده. هغه وزیر اعظم چې سار را پاسې دونو صاحب خیرات یو کو ټول خار لې دی ګونه پاخک. صاحب ولی زوی دې شوه نه په ما خدای پیګا لوی مهرباني کړې ده چې بادشاہ په خپل لاس مال د لیچی دانه راک. بادشاہ په خپل لاس. نو عزیزانو د دنیا د بادشاہ په لاس باندې دا اورنګزیب وزیر اعظم ټول خار ته دعوت او روټای کړي وا چې مال بادشاہ په خپل لاس لیچی را کړی ده. هاي برحال ما مونږ خو د خدای د ازمکه کسورې کو په سجدو لګولو مونږ به دی یوازې د دې قیمت پورا نکو چې د خدای لاس وی او د قیامت پر ورځ مونږ ته دروځي اجر ملای. لاس به د خدای اوس د خدای به څنګه لاسي نو الله دې راته رسي. اب بیا وګورئ چې د خدای به څنګه لاسي او طالب څنګه درکې. دې روایت کې یو نقطه بلد الصوم لی وانا اجزا به.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله فرمایل چې حبیبا الصوم لی، روزه زما ده او د روزه په بدل کې به وانا اجزا به، د روزه په بدل کې به روزدار له زور کړل کېږي، یعنی د روزه قیمت چې ده هغه به خدای وي، خدای وي ستاد یو روزه په قیمت کې به زستاش حساب لګوي نو اوس اندازاو کا عزیزان چې خدای ستاشي نو په دې کائنات کې داسې تشته چا بتا نه بار پاتې شي. یو خزا ډېر نیکه خزا وا چرته روزه به ډېری نیوي، ما نه تاسو کوی چې دا د روزي قیمت با خدای وای چې زکیګم دې مثال باندې ز پویګم نه. ما ورته وای چې بیبي دا خو آسان خبره ته د چالوري ول د فلانی او مالداستا خاون چې دې دا د چا زوی دی ویل د فلانی. مالته چې د کور ته نه راغلی نو تا دا ویلې شو چې د پلانی او پلانی دا کور زما دی، دوی چې نه اسستا سو خزو دا ویلې شو چې دا ستا کور زما دی، لند پر راځي کنه خدای خبر روزه گنگس کړي په خبرم پويږي کنه. او زمون خزو زمون سره د واده نه وړاندې د څه ویلې شو چې د دې میړه دا کور زما دی ویلې شو، او چې زمون کور تراله نو زمون سړی ته نه وایو کور والا، خزه ته وایو کور والا، وای کنه هر څه دی هغه توبه. بلکې په پاکستان کې خو داسې ورو بخل چې تخر او دادر باندې سوره ګرځي. نو ما ورته بیبي چې ستا نکاح شو دې سړی سره نو دې کور کې داسې ششتا چې دا سړی وای چې دا زماده خزستانه ده ویل نه ارڅه مال اسپارلی دي. ما ورته چې ستا د نکاح په وخت کې خپل ځان د تسپارل تا دا مهنت او مزدوری وکړه هغه د هغه په بدل کې ټول کور تا ته وسپارل. ٹھیک شي تا 24 غنټو کې 14 غنټې یا 14 یا 15 غنټې خلا د خوراک سکاک نه بند کړه، تا دا قربانی خدای ته وکړه، خدای دا قربانی وکړه چې خپل ځان ټول ستا کړو. نو الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزي په عوض کې با ز جزا کړل کېږم، انا اجزا به زب جزا کړل کېږم، یعنی د روزدار د مزدورای جزا با زیب. عقل حیران شي، عقل نبار خبره ده. وختي راته یو سړی وی یو کتاب کې مې کته چې اشراق مونږ چې سړی وکي نو داغه د فلانی غرم را ثواب دی او فلانی غرم را او فلانی غرم را ویلې عقل کې میرا نغله. ما ورته خبره دادا چاول ستا د عقل ستا عقل کې راغله ده، ستا د سر کې څه شی ده؟ وې سر د مالدنه نه پکې سدي بوستي غوخه ده سب بلا ده پکې، ستا عقل کې دار راغله چې دې کې دنه نه سدي ولنه نو مال بیا په آرام کې نه. خدا کی بات ہے خدا ہی جانے.
د خدای خبره خدای پويږي او د پیغمبر خبره پیغمبر پويږي. سر ته دی وګورا دي، سترګو ته دی وګورا، خوارشي دي، سنډا باندې غټ سر دی. توس عقل کې مستا عقل څه دی؟ پاکستان کې د چا عقل دی؟ پاکستان کې خدا د سړی سره رښتنه څه خدای را نیولې دي او څه قهر در باندې خدای مسلط کړي دي. ضیاء الحق، ضیاء الحق. یو بزرګ ډېر تعریف کړو چې ضیاء الحق د خدای رڼا. اخبار ما ساتلې ده ضیاء الحق. دومره عظیم قهر در باندې مسلط ده. د خزي د یوې سترګې چیک اپ د پار لندن تلاړه او گاڑی ور سره سامان لاړو او سمره ور سره نوکران او لونه او خپلوان لاړ. ضیاء الحق صاحب 80 لک روپے فارن کرنسی، فارن کرنسی پیژنئ؟ فارن کرنسی 80 लाख روپے د خزې د سترګې د چیک اپ د پاره منظور کړاو. خزې په ولېګل دلته د قوم بچو غوخه پاوا کې والوزی مارغانی وخوري په بمونو داغه 10,000 روپے کفاره لګېدلې ده او د خزې یوې سترګې چیک اپ د پاره 80 लाख فارن کرنسی منظور کړي. څه خدای پیجندلی یو داسې شلاند در باندې مسلط کړي دا هغه لړم ده لکه د اجدها په سر چې ګرځي. د اجدها په سر یو دومره غوندې لړم ګرځي دی نو کومره ټول اجدها غلې ناشتي رپ نشيواله. ځکه چې لړم دومره تیز دی ک د اجدها رپ والو ډنګ ورکو د اجدها به ایرش. دا هغه لړم په پاکستان مسلط دی او تاسو ورته جولای جولای کېږي. کډم راولي هغه ته غړېږي. اوس بل ډم را روان دی که خیر مبارکم شه اغلب روټای کوي. د قصه خانه او د دالګرانو خلک خپو ویلې هغه ډمې په دې رانه وستو مونږ ورته ډېر تنظیم کړو. تاسو پوه شئ هغه قهر در باندې نازل نور پکی وهي دی حکومت تا ان شاء الله خورز بنګوري. نن ستا په ملک تاسو دغه